السلام علیکم. زه کله ناکله په دې اورسیز یا په دې پردیسیانو ورونو باندې ویډیوز وکم ځکه چې دا ماته ډیر زړه ته نږدې دي، ډیر راته ګران دي او د دې یو خاص وجه ده. دا ځوانان چې دي دا د خپل کور نه، د وطن نه، د مور پلار نه، د خور ورور نه، د ښځې او د بچو نه لرې مزدوري کوي او په سختو حالاتو کې او دوی دلته کې پیسې رالیږي چې د دوی د خاندان کفالت کیږي او دوی پکې ښه ژوند تیري. معذرت کوم، د هغه ژوند دلته کې دومره ښه نه خو د دوی ژوند په سهولت کې حکومتونه همیشه خپل اورسیز له سهولتونه ورکوي، خو موږ یو داسې ښکلی ملک یو او داسې بدقسمته حکمرانان مو دي نااهله چې هغوی هر هغه کس چې کم ستا د فایدې دی هغه له نقصان ورکوي. اورسیز پاکستانیان پاکستان ته 32 ارب ډالر رالیږي. دا اوس موږ د IMF نه 1 ارب ډالر غواړو، څومره مینتونه کوو، څومره ظلمونه کوي او 32 ارب ډالر دا اورسیز رالیږي. په کار ده چې موږ له سهولتونه ورکړو. نو دې حکومت څو ورځې مخکې د هغوی په ټیکټ باندې 12,500 روپۍ ټیکس لګولی، خو پرون یو بل کار وکړو. پرون دا کار وکړو چې خلیج ملکونو ته کم مزدوران ځي، دوبۍ ته، قطر ته، سعودي عرب ته، عمان ته، دې ملکونو ته، په هغوی 15,000 نور یو ټیکس ولګو چې د چاته ویزه میلاو شي یا به 15,000 اکسایز یو ټیکس ورکوي. دا غریبانان چې دي دا دلته بیروزګاري، دوی ځان نه قرض والي، اکثر ویزم په قرض والي او ډیر په نامساعد حالاتو کې بهر ملک ته ځي. یو کال خو دوی هغه قرضونه ختموي. الټه په کار ده چې حکومت ولې سهولتونه ورکړي، نو الټه پې ټیکسونه لګوي چې په څه طریقه د دوی نه دا خزانه ډکه کړو. نو خو دا اقدامات رواني داسې به شي چې یو ورځ ته بهر ته ځې نو کیدای شي چې کمیس هم نه نیستي او پرتوګ هم نیستي او نیکر کې روانې. د دې حکومت داسې اندازه راته ښکاري. د خدای دپاره دا کم چې په بندو دفترو کې ناست څه عقل وکړي، دا 32 ارب ډالر دا خلک رالیږي، کو دا یې بند کړو نو حکومت به بالکل په ټپه کیني. بیا به څه کوي؟ په کار ده چې اورسیز له سبسډي ورکړي، په ویزو کې ورته سهولتونه ورکړي، ټیکټ ورله ارزان کړي، هغوی چې پیسې رالیږي په بینک پای ول سبسډیز ورکړي، انعامونه پې ورکړي چې دا ملک وچلیږي او ډېر په ترقۍ شي. الټه تاسو اورسیز ته مشکلات جوړوئ. نو اورسیز چې څه ایشو وي زه در سره ولاړ یم، د چا څه مسلې د هغې به اواز چوتو. اورسیز زمونږ رونه دي، زمونږ د زړه ټوټې دي او دوی چې په هر ملک کې خدای دې ګل ګلزار او خوشحاله ساتي. امید لرم ویډیو به مو خوښ شوي. کمنټ پې وکړئ، خپلې مسلې ووایئ چې په هغې اواز چوت کړو، حکومت ته ورسو او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.